شام لا مبارکه او وجه مبارکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم وجه مبارکه او شام لا مبارکه وایو حامدا ومصليا اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل معلوم لك رسول الله صلی الله علیه وسلم فراخه لبیشتانو صفاقه شایسته صفا ځلاند لکه سپین سوي سپین زر داسې شاه مبارکه یې وه. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام احمد رحمت الله علیه مبارک، امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د محرش الکعبي رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د جورانیه څخه په شپه کې عمره کول، ما چې شاه مبارک ته وکتل داسې معلومېدل لکه ویلې سوي سپین زر. جامع الجمرات، مسند احمد، دلائل نبوت. وجه مبارکي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وجه مبارکي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ډېر شایسته غټي وجه وي او په وجو مبارکانو یې بیشتان هم ول. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک د حسنین بن علي کرم الله وجهه الکریم مبارک څخه روایت نقل کوي چې د مبارک فرمایي ما د خپل ماما هند بن ابي هاليه رضی الله عنه مبارک څخه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د ښکلا په اړه پوښتنه وکړه. ماما مې د تفصیلي جواب په ترڅ کې راته وفرمایل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د وجو مبارک مابین کې لريوالي وو او پر وجو مبارکانو، بازوګانو مبارکانو او د سینې مبارکې پر لوړ حصہ یې بیشتان هم ول. جامع الجمرات، شمائل ترمذی. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک، امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت برا بن عازب رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د وجو مبارک او مابین سرور او پلن وو، تر ټولو خلکو شایسته او غټ وو. صحیح البخاری، صحیح المسلم. امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په کله د مبارک وجو څخه چادر لري کړي او وجه مبارکي به داسې ښکارېدلې تا به ویلې سوي سپین زر دي. دلائل نبوت. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د غټو وجو خاوند وو. صحیح المسلم. وصف نبی صلی الله علیه وسلم وما علينا الا البلاغ المبين.